إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعزيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الذي أرشدنا إلى طريق الخير والهدى والنور وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علم الناس الخير وأرشدهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتحت المدينة بالأخلاق وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سامعين محترم برادران الإسلام الله رب العزة ومن وتاصل خير كل إحسانات ونعمات كردي الله رب العزة فرمائي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فشيطاس زمان نعمتنا شمال البغري لا تحصوها جريهم هرقز نسي شمال لها أو تأتي جملة نعمتنا يوعزم الشام نعمة لحضرة آمنة الاختجبر لحضرة عبد الله والنزار لرب الكائنات بالبر لإنس وجن هادي والإبر ساقي كوثر شافي محشر إمام الأولين والآخرين خاتم النبيين رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم لأمتي جعيد الشرف الله رب العزة من مرتصر لرسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم أمتيان جعيد أو بيداهم يوم حقيقتي الله رب العزة ليوم نعمت تذكرتي تخفر بندقان بان إحسان نرجل دوري لكن ذو قربان شمس مقام المصطفى أو عزمة المجتبى صلى الله عليه وسلم باندي كلجد رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم نبي عزت مرحلة على رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم نبي عزت مرحلة على الله رب العزة خبر مؤمن بندقان بان خصوصا أو نور بندقان بان إنسانان بان عموما إحسان جبراوي أو فرماي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ ما بندقان ما تاسد رهبري دبارا خفل محبوب پیغمبر صلى الله عليه وسلم رضي قلوب أو دام تاس ما ندر رب إحسان وقلوب الله رب العزة دخفل محبوب پیغمبر صلى الله عليه وسلم أخلاق كريمانة تذكرتي أو الله رب العزة فرماي وإنك لعلى خلق عظيم إيه محبوب پیغمبر صلى الله عليه وسلم نغتر أخلاق عظيم فرطبيبا نفايس مري شداغين فاسد أخلاق بلد رجل شري فغيبا دي أخلاق حسنة دي أخلاق كريمانة إتمام أو اختتام كي دغي چنانچه دي رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم دي أخلاق كريمانة دي وجنا دي عرب السخص على إنسانان أغيب مباتم شان نرم شو
د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اخلاق حسنه د دولت په وجنه د عربو او دشمنانه او دا ظالمانه ماحول هغه اخوت او بچاره کې بدل شو. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اخلاق حسنه د وجنه فوج در فوج خلق اسلام کې داخل شو. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اخلاق حسنه د وجنه خلق چې کوم یو بل سره محبت پیدا شو، دا هغه غزونه یو بل سره چې کوم نرم شو، فاپس کې اخوت او محبت پیدا شو. هغه کمیانس کې ما عزت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اخلاق حسنه چې یو جاني دشمن کتلی دي، هغه هم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تاریخ اغسطه دي، تاثیر دې اغسطه دي. هغه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم عاشق جوړ شوی دی او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی. ام جمیل نامي یو ښځه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره سخت مخالفت او دا د دین اسلام سخت دشمنه وه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته سخت نفرت کولو، دین اسلام ته سخت نفرت کولو. دې وجه کوم دی په کله ولاړه به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته لیدلو، دغه زنانه به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته تسلیم کولو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته دومره تکلیف ورکړو. زما عزتمند یو ځل دغه زنانه ام جمیل نامي ښځه دا بیمارېږي، دا بیماره شوه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغې لاره باندې تېرېږي، غني ونلیدل. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پریشانه شو، وایي چې څو ورځې وشوې هغه غني ما ته سمنا چې څه وجه ده. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اخلاقو ته ګورئ. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ځان سره یو څو صحابه کوي، صحابو یې تپوس وکړو، صحابه ورته وویل چې هغه بیماره ده. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ځان سره یو څو صحابه کړل او د هغې تپوس راځي، بیمارپوسي راځي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کله چې هغې زنانه کور ته رسي، د هغې یو لور ناسته په لاره کې لبې کوي، هغې زور سره منډې وړي. وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه مونږ بدناخ دي، مونږ پسې راغلی دی. زما عزتمندو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د هغې زنانه نه اجازت اخلي او هغې کور ته داخلېږي او د هغې عیادت کوي، هغې بیمارپرسي کوي. زما عزتمندو هغې ښځې هغې زنانه کله چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اخلاقو ته یې وکتل، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اخلاق حسنه ته یې وکتل، هغې فوراً په هغه نصیحت وي یا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ما ته کلمه وایي. هغه فوراً چې همدې کلمه یې وویل او مسلمانه شوه. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اخلاق حسنه د جاني دشمنو کتلي دي، هغه هم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم عاشق شوی دی. راشه د یهودي هغه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته قرضه بستې وه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورسره وخت مقرر کړی و. کله چې هغه وخت مقرر شو، هغه نیټه برابر شوه او یهودي راغی او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه قرض غواړي. هغه طرف نه یهودي تر دې پورې چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته سخت الفاظ وي، ډېر سخت الفاظ سره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړي. هغه طرف نه د هغه په الفاظو کې سختي کېږي او دې طرف نه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په اخلاقو کې نور هم نرمي راځي، هغې کې نور هم چې کوم دی حسنت جمالت پکې پیدا کېږي، حسنت پکې پیدا کېږي. زما عزتمندو هغه یهودي هغه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته تر دې پورې چې ډېر بد الفاظ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دغه مجلس کې ناست دی، هغه فوراً ټولو دنیاو نه راوباسي او یا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تاسو پرېږدئ چې زه د سر ډک کړم. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې نه، دا دته د ویلو اجازت شته، دته د ویلو حق دی، دته د ویلو حق دی. لهذا هغه یهودي چې کله د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اخلاقو ته وکتل او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اخلاق حسنه ته وکتل، هغه فوراً رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم عاشق شو او یا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کلمه راته وایي چې مسلمان شم. هغه یهودي فوراً هغه ټیم چې کوم دې کلمه وایي او مسلمانېږي. داشان یو عربي هغه مسجد ته راغی، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو،
یا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اسلام څه شی دی ما د اسلام باره کې وایي چې زه اسلام قبول کړم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه اعرابي ته الوجود د اسلام باره کې ورته معلومات ورکړي هغه اسلام قبول کړ لیکن هغه نه مخکې هغه مسجد یو ټولې درکړل واړه به وکړل چې واړه به وکړل صحابه رسول الله پروفیسور شو تا اته مسجد کې واړه به وکړل دانا کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا فرمایل بدعوه ولا تزروه دې پرېږدئ دې پرېږدئ هغه عربي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دې راټلې دی دې ورته کمزل کړی دي عربي چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اخلاق ته ګوري او یا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مال اجازه راکړي چې خپل قبيله ته لاړ شم خپل قبيله ته ځي او خپل قبيله ته وایي او ما په مسجد کې چې کوم دی واړه کړی دي او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نظر ټلې نیمه ته کمزل کړی دي او بیا په الله باندې قسم وي چې ما دا سم اخلاق حسنه ولا نه مخکې لیدلو او نه به آینده وینم لکه ټول په یو کوي چې موږ ټول هغه څه قبول چې موږ ټول اسلام قبول رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اخلاق حسنه چې دا جاری دشمنو ګرځولې دي هغه اسلام قبول کړی دی چې موږ تاسو ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اخلاق جوړ کړو دغه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تاسو شو یا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم من خیر الناس په خلق کې بهترین کس کوم یو دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي من طال عمره وحسن عمله د چا چې عمر زیات شي اخلاق حسنوي دا په خلق کې ټول بهترین کس دی او یا د صحابي د پوسټ او یا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د خلق کې ټول بهترین کس کوم یو دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي من طال عمره وساء عمله د چا چې عمر زیات شي اخلاق بیا بدوي کردار بیا حسنوي دا په خلق کې ټول بهترین کس دی چې موږ تاسو ټول ځان اخلاق حسنه ولا جوړ کړو صحابه څنګه اخلاق رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم څنګه اخلاق چې ټول هغه اخلاق جوړ کړو الله رب عزت او تاسو ته توفیق راکړي واخر